یو کس د ماښام د رکعتونو باره کې تپوس کړی دی چې جمع سره یو سړی د ماښام په مونځ کې شریک شو، خو دا کس مسبوق دی، مقتدي، یعنی دنه څه مستلی دی او څه امام سره ونیو، او چې کوم د امام سره نیولی مونځ دی نو هغه رستی رکعت دی. رستی رکعت امام سره وکړو، 2 رکعته دنه تللی دي، دی به دا باقي مونځ څنګه کوي؟ په دې کې په قاعدو به کینی او که نه؟ نو دا زده کوي چې کله د امام سره یو رکعت وکړو، خوا دی په قاعده کې شریک شو، یعنی 2 رکعتو نه پس چې کومه قاعده اوله ده په هغې کې شریک شو، یا د هغې نه مخکې خو د رکوع نه پس شریک شوی دی، او یا په دې 3 رکعت کې په قیام کې شریک شوی. د رکعت اوشي امام به کوي نو دی دم ورسره کوي، امام په قاعده کې ناستو دی دم په قاعده باندې کینی، امام چې سلام وګرځوي نو دی به وپاسي، دی به پاسي، بیا به دی دا اوس رکعت چې کوي. نو زمونږ دلته طریقه دا ده، په دې کې اقوال مختلف دي، خو د احنافو په دې باندې عمل دی چې اول دا وړومبی رکعت به دی اول کوي. نو په دې کې به سبحانک اللهم تعوذ تسمیه دا وی، بیا الحمد، بیا سورت دا بم اوی، بیا رکوع ته چې ټیټ شي نو چې کله دواړه سجدې وکړي نو اوس به دی کینی، نیغ به نه پاسي، په قاعده به کینی. نو قاعده چې وکړي عبده ورسولو پورې، بیا به د هغې نه پس الله اکبر وایي پابسي، بیا به اوس دی دا رکعت چې کوي نو دا 2م ډک رکعت دی، دا به اوس کوي. نو د دې په سر کې به ثنا تعوذ نه وایي، صرف تسمیه بسم الله به وایي، او بیا به الحمد وایي او سورت به وایي، او بیا به ټیټ شي، بیا به آخره پورې ټول مستر ته ورسي.